د بېنظیرو د روپو لپاره زمونږ اکاونټ جوړ شوی دی، خو د هغې لپاره موږ کم اپلیکیشن ډاونلوډ کړو چې موږ پکې خپل اکاونټ کولاو کړو. ایزي پیسه کولاو کړو، جیس کیش کولاو کړو، الپلا پے کولاو کړو، یا ایچ بی ایل کنیکټ کولاو کړو. دغه شان د شپږ بینکونه دي، هغه چې موږ د کم بینک اپلیکیشن چې دی هغه ډاونلوډ کړو او په هغې کې موږ خپل اکاونټ چې دی دا کولاو کړو. د هغې نه موږ که روپۍ لیږو که بیل جمع کوو چې موږ ته ټول هر سره کوو. دغه شانتې ځینې کسانو چې دی اکاونټ کولاو شوی دی او هغه وایي تر اوسه پورې موږ ته روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. ځینې کسان وایي موږ ته زموږ د روپو پته نه لګي چې زموږ 100 روپۍ دي او موږ ته 100 روپۍ چې دی دا میلاو شوې. نو په دې ویډیو کې لاله مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي. تاسو ته د بېنظیرو روپۍ کومې میلاویږي نو هغه تاسو ته په ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې چې دی په هغې کې میلاویږي. خو دې ځل چې دا شروع شوی دی نو مشکلې چې دی هغه تاسو ته هم شروع شوي دي. د ځینې کسانو اکاونټ کولاو دی او روپۍ ورته نه راځي. ځینې کسانو ته روپۍ چې دی دا شو کېږي خو راوځي ترې نو، لکه روپۍ چې دی هلته کې په هغه ماشین کې شو کېږي خو راوځي ترې نو. نو دا ټول چې دی دا د حکومت کارونه دی او د هغو له طرفه پکې مسلې راغلي. تاسو هغه کسان چې دي دا هم مټانګوئ چې کوم کسان تاسو له روپۍ درکوي که د هغو نه تاسو تپوس کوئ هغه هم په دې نه پوهېږي او دفتر والا چې دی دا هم په دې باندې نه پوهېږي. هغه د دې حل تعالی نشي رایستلی چې دا پلانی ایرر دی او دا پلانی ایرر دی او د هغې هغه نمبر یې هسې ورکړي دي او عملي کار چې دی دا نه کېږي. یو خو د هغو نه پکې اکثر انسي چې دی دا غلط وویلی شي یا هغه روپۍ چې دي دا غلط وویلی شي نو د هغې هغه حساب چې دی دا وټو هلته کې روپو چې دی پته نه لګي. او به تاسو په دفتر کې معلوموئ چې په دفتر کې معلوم کړئ دلته کې د روپو هغه ایشو پکې راځي. اکثرو 10 د کله 10 نمبر ایشو ده په هغې کې یو د روپو ایشو ده. نو هغه اکثر سړی بیلنس غلط ووایي نو هغه بیلنس چې غلط ووایي نو دلته کې هغه روپۍ یا سیوی یا کمې د هغې نه نو د دې روپۍ چې دی دا نه راوځي. نو ځینې پکې داسې مسلې دي نو هغه تاسو د دفتر نه معلومولی شئ. خو نه بیا هم د حکومت د طرفه چې دی دغه ټولې مسلې چې دي دا راغلي دي ځکه چې دا کم کسان روپۍ ورکوي چې هغو ته دا روپۍ شو کېدی چې د ده دومره روپۍ دي او د ده د اکاونټ نه دومره روپۍ چې دی دا رایسته غواړي. دا ټولو چې دي دا د هغو له طرفه مسلې دي په دغې باندې چې دی هغو کار کوي او په راتلونکي وخت کې کېدی شي دغه مسلې هغه د دې نه وکاږي. خو کم کسان چې زموږ اکاونټ جوړ شوی دی موږ ځانه ایزي پیسه کولاو کړو، جیس کیش کولاو کړو، کم اکاونټ چې دی دا ځان له کولاو کړو. موږ به خپلې روپۍ چې دی دا به څنګه چیک کوو. نو حالن ساعت چې دی خو تاسو ته د بینک د طرفه چې دی هم میسج راځي چې ستاسو روپۍ چې دي هغه اکاونټ ته راغلي دي. تاسو چې راوکاږئ نو بیا تاسو ته هم میسج راشي چې ستاسو د اکاونټ نه چې دی روپۍ چې دی دا ووتلې ده د هغو له طرفه راځي. یو په دفتر کې چې دی په هغې کې معلومېږي. خو که تاسو په خپل موبایل کې چیک کوئ نو هغه به څنګه چیک کېږي. هغه چې کله تاسو د دې اکاونټ کولاو کوئ او د هغې اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ که ایزي پیسې که جیس کیش که ایچ بی ایل کنیکټ که هر یو بینک والی او د هغې اپلیکیشن تاسو په موبایل کې انسټال کړو په هغې کې هغه اکاونټ کولاو شو نو بیا به ښه ښکاره چې دی دا به تاسو ته پته لګي. لکه چې ستاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ دي څنګه زموږ په ایزي پیسه کې موږ ته پته لګي داسې به بیا په هغې کې لګي. خو حالن ساعت د هغو د طرفه چې کومه وینا ده نو هغه وایي چې دا په دې 2026 کې چې دی دغه به نه کولاویږي. دا به تاسو ته میلاویږي په 2027 کې په جنورۍ نه چې وروسته دی نو دا به تاسو ته میلاویږي او تاسو به بیا خپل اکاونټ چې دی دا به کولاولی شئ او آنلاین به خپلې روپۍ چې دی دا به تاسو لیږلی شئ. نو تر هغې پورې چې دی تاسو به صبر کوئ. اوس حالن ساعت چې دی د هغې لپاره تاسو له یو اپلیکیشن چې دی هغه په موبایل کې انسټال کېده نه دی پکار او که په راتلونکي وخت کې پکې څه اپډیټ راغی نو هغه به موږ ستاسو سره شیر کوو.